اوس د ګرمۍ ورځې رالی په جوماتونو کې به اختلاف شروع شي. دا اختلاف په څه معنی دی؟ دا اختلاف به کېږي د جومات په پکې، دا اختلاف به کېږي په بار برنډه کې ودرېږو یا دننه ودرېږو، هلته ودرېږو یا دلته ودرېږو، دا مصله دلته خورو یا هلته خورو، یا دا پکې لګو یا دا پکې نه لګو، یا اجتماعي طور چې کوم ځای کې خلک اوسېږي، په هاسټلو کې خلک اوسېږي، په مدارسو کې طالبان اوسېږي، په هره کمره کې به دا مسله روانه. یو به وایي چې پکې ان کوو، بل به وایي چې نه به بندوي، یو به وایي چې چلوي، بل به وایي بندوي. په دې به اختلافات را روانې چې تاسو وګورئ دا د مزاج خلاف کارونه، دا د شریعت خلاف کارونه نه دي، برداشت نشته په مسلمان کې. الله تبارک وتعالی قرآن مجید کې فرمایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. متقی چاته وایي؟ مسلمان چاته وایي چې خپل غصه کنټرول کولی شي. والعافین عن الناس، او خلکو ته معافي کولی شي. دا دوه صفته به ځان کې پیدا کوي، او که دا دوه صفته در کې نه پیدا کېږي، تسبیح راواله او د ورځې سلسله د آیت مبارکه وایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. زه ګارنټي در کوم الله به ستا غصه ختمه کړي.